الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. درود شریف و اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. سورۃ الضحى مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا درینویم سورت، نزول اعتبار سرا یولسم سورت، سورۃ الفجر نرست نازل شوه. ربط د دې سورت مخ کی سورت سرا هر کله چې مخ کی سورت کې ذکر شو وایسا یجنبها الاتقى او سید الاتقیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس دی صورت دوحا کې نعم ذکر کئی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. دویم ربط مخ کی صورت کې بیان د قسم وشو باللیل واللیل اذا یغشا او ذکر د ابوبکر دی صورت کې بیان د قسم د بالضحى او ذکر د محمد صلی الله علیه وسلم ده او د ابوبکر او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې نسبت اتحادی وو. فحصل الربط بین السورتين. موضوع د سورت بیان الشواهد علی ان الله ما ودعک، شاهدان او گواهان په دې پیش کوي چې الله ته نه پریخي بلکې د الله تعالی سره عنایت دي داول نا تر اخره پورې. دعوت سورت التسلیت للنبی صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي. خلاصه د سورۃ دوحا، سورۃ الضحى درې سیدا یو ایسا د ودحا نه تر دوا پورې دا 15 آیاتونه دې کې د کفارو د اعتراض جواب دی او تسلی دا نبی علیہ السلام ته. علم یجدک یتیما فآوی دې درې آیاتونو کې دا دویمه حصہ ده. دې کې دنیوي انعامات ذکر کوي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د نهم آیت نا تر اخره پورې درې انعامات ذکر کوي په طریقې د لف نشر غیر مرتب سره. دا مرتب کئی پا دغ درے امورو. فاما الیتیم فلا تقهر دا مرتب دے پا لم یجد کا یتیما فاوا. واما السائل فلا تنهر دا مرتب دے پا وجدک ضالا فهدى. واما بنعمت ربک فحدث دا مرتب دے پا وجدک عائلا فاغنا باندی. اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم.
بسم الله الذي اختلف اوقات الانبیاء بالوحی چې اوقات د انبیاء په وحی کې مختلف کړي دي. الرحمن بارسال الرحمت علی الکل وحی ټول لارا لګلې دا. الرحیم بتوفیق القبول علی المؤمنین د وحی د قبل دو توفیق مؤمنانو ته ورکړي. والضحى قسم دی په وخت د ساخت. واللیل قسم دی پشپا اذا سجا چکلا آرام شي. اذا سجا مانا اذا سکنا یا اذا سجا مانا چکلا تیار خورکی. ما ودعک ربک وما قلا نئی پریخیت ربستا وما قلا او نیتا سرا دشمنی کړی دا. یهودیانو د نبی علیہ السلام نه تاسو کو درې سيزونو بارکی روح بارکی ذوالقرنین بارکی اصحاب الکهف بارکی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ساخبرکم غدا سببم خبر کم ان شاء الله ونویلی. وحی بند شو سورز بندوا. ابن جریر وی 12 سورزی. ابن عباس وی 15 سورز بندوا. مقاتل وی سلوی خورز وحی بندوا. مشرکانو بویلی گورا چکم سڑے دل راتا غدنا خپشوے رب ور سره دشمنی کړي دا. رب د سراخ د پامانی کړي دا. دا صورت بیا نازل شه نه الله ورته وی پساخ مې د قسم یو پشپې چکلا تیار خور کی. ما ودعک ربک دا جواب قسم دی. نئی پریخیت ربستا وما قلعو نی تاثر دشمنی کړي دا. تو دی خدای پامانی ته وی خدای پامانی در سره نه دا کړي. مونږ وی پلان کې له غاړه ور کړه یعنی خبر اور سره ختمه کړ. تو دې ته وي وما قلا د دې مفعول حذف دی. وما قلا کا د دې د وجنا چې آیاتون وا سجا برابر شي تسجی الف مقصوره سره. ما ودعک ربک جواب قسم دی. وز قسم او جواب قسم په منځ کې مناسبت څه دی؟ جواب دار ہے چې مناسبت دا ده. دوحا کی اشارت ده وقت د سرور تا. لیل کی اشارت ده وقت د هموم تا. تنبیه ور کوي چې دنیا کې به سرور امراضی او هموم بمراضی. د سرور مطلب بدا نه چې چا باندې خوشالیا ناراضی چې الله ته خوشاله ده. د هموم بدا مطلب نه چې بچا هموم راضی چې الله ته خپه ده. دنیا زندگی دا پتابم کله سرور راضی کله به هموم راضی. نو دا سرور او هموم دا د نه خنه دا چې تو دې ور سره ربو کې او بغضا. دویم اعتراض دار چې دوحا ساخت وای دا خود ورځ یو حصہ ده او لیل ټول شپې ته وای. نو د ورځې صحیح څه ذکر کړه او شپه ټوله ذکر کړه. دا ولې جواب دار دی کی اشاره دی خبره ته وشو چې اوقات د سرور دنیا کې کم دی په نسبت سره اوقات د هموم او د غموم ته. غمونه ډیر دي او خوشالیانه کمی دي. غمونه داسې دي لکه د ساخ وخت او غمونه داسې دي لکه ټوله شپه چې. درم دوحای د لیل نه مقدم کا. مخ کی صورت کې لیل مقدم شوه او د نهار نه. دی کې څه حکمت ده؟ جواب دار مخ کی صورت ابو بکر او د ابو بکر حالات پکې ذکر او د ابو بکر حالت د کفر مقدم او په حالت د اسلام. ذکال ته لیل مقدم ش په نهار او دا صورت محمد ده. او محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان مقدم ودد
نو ذکر دوحا مقدمه کړه. سلورم دې ته اشاره ده تسلی ده په دوحا په ذکر سره نبی صلی الله علیه وسلم ته چې د سرور او خوشالیانو اهمیت سړی ته کله معلوم شي چې کله په هموم راشي متا ته د وحی قدر کله معلومیږي چې کله انقطاع د وحی راغلا انقطاع حبس د وحی راغې نو تا ته د وحی قدر به معلوم شي. او ستان نبوت داسې دی لکه اوس دوحا ساخ وخت داسې چې نور را ختلی رڼا خوره شوي ورو ورو شدت ته روانه تیزی ته روانه نو تسلی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ستا نبوت اوس ښکاره شوی لکه دوحا چې څنګه ښکارئ ته مطمئن اوسه رو رو به غټېږي ستا کار به پوره کېږي مشارق و مغارب ته به ستا امر د نبوت رسېږي. دوحا کې دې ته اشاره شو. امام رازی رحمه الله دا ویلي د دوحا عام معنا خدا د ساخ د لیل عام معنا دا د شپه. حقیقت دار چې دوحا کی اشارت ده وجه محمد صلی الله علیه وسلم ته لیل کی اشارت ده شعر محمد صلی الله علیه وسلم ته. الله وی قسم می دی ستا په مخ باندې واللیل قسم می دی ستا په وختو باندې اذا سجا چې کله آرام شي اذا سجا اذا سکنا کله او خوځيږي بیا په آرام شي. ندی کی اشارت ته عظمت شان د مقسم به ده قسم یاد یو دا قسم به تور شاهد ده عظمت شان د مقسم به ته اشارت. ما ودعک نئی پرخیت ربک ربستا وما قلا نیتا سرا بغس کړه ده وللآخرت خیر لک من الاولى. د دې آیت عنوان ده تسلی او خامخا رست وخ ورده تا من الاولى دا والوخنا یا خمانا دادا چې آخرت تا ته د دنیا نه غرده ځکه دنیا کې سرور او هموم دواړه دي او آخرت مجموعه ده د سرور ولته هموم او غموم نشتا. دیم معنا دادا وللآخرت تاخیر د وحی خیر لک غرده تا من الاولى د تعجیل د وحینا ډیرو خبرو ته پکې ته متوجه شي. آخرت نه به مراد تاخیر د وحی او د اولا نه به مراد تعجیل د وحی ځکه تعجیل ساخه خو کنه. ولسوف یعطیک ربک فترضی قسم دے خامخا زرد چې در کی تا ته ربک ربستا اطاعا جمیلا مفعول ثانی د ایتا حذف دے مفعول اول کا دے ربک فاعل دے مفعول ثانی اطاعا جمیلا ولسوف یعطیک ربک اطاعا جمیلا زردا چې در بکی تا ته ربستا ورکړه خيستا هغه خيستا ورکړه بسنګي فترضا فاستب په خوشاله شي فترضا کتاب خوشاله کی هغه سبدر کی چې تب په خوشاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذن لا ارزاقت وواحد من امتی علن فی النار. په دې وخت کې چې ما ته خدای وعده کړی چې تا برازي کوم زبن راضی کېږم هیڅ کله چې زما یو امتی هم جهنم کی یو امتی می جهنم کی زبن راضی کېږم. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه اوچت کړي او ویلي اللهم امتی امتی وبکا اے خدایا زما امت بچ کې خدایا زما امت بچ کې او جړلې. الله ورته ویلي یا جبريل اذهب الى محمد لارش محمد تا فقل له ورته وایا
زردا چې زبا تارازی کم فی امتکا ولا نسوءکا نبد غمجن کوم امت بارک بتا خوشحال کم امت بد جنت تبوزم علم یجد کا یتیمن فاوا دا اوس درې ابتدائی دنیوي انعامات ذکر کړي اول انعام د واده دویم انعام د ہدایت دے دریم انعام د اغنا دے ستام پلار و مور وفات شو تا تم انعام در کئی وا ابو طالب ستا کپالت کاو ستا د دین سره محبتو لاری د دین میں درتا و خود دا انعام د ہدایت سا درم دار ته فقیر وی ایس در سرانو په مال د خدیجه می غنی کړي اغنا دا درې نعمت شو علم یجد ک یتیمن آیاتای نوی مند یتیمن یتیم فآوا پس استوګ نه درکړتا تا پنای درکړتا تا بیعمکا پتر ووجدک او پیدا کړی وته دوالن محبا للهدایت هدایت سره د محبت دوال معنا بیلاره ونه کوي ووجدک پیدا کړی وته دوالن محبا للهدایت پدا سیال کې چستا مینا د هدایت سره یادا سے معنا کوي ووجدک دوالن او پیدا کړی وی ته دوالن غیر عالم علی معالم النبوت و احکام الشریعت چې د نبوت په نخو په احکام د شریعت ته خبردار نه وي فهدا نو برابر کړي فهدا کنو هدایت وکتا تا دا دو انعامات درم ووجدک عائلا نو پیدا کړی وی ته عائلا فقیر فاغنا نو تی غنی کړي بمال خدیجه یا بما فا الله علیک یا په مال فه یا فاغناک بالغنائم غنی بدی کی په غنائم دا هم کی صورت ته غنیمتونه نو تعبیر ماضی سره ولې وکړو جواب دار چې کمکار متحقق الوقوع دا نه تعبیر ماضی سره کوي فاغنا غنی بدی کی په مال د غنیمت دا معنا سلورم معنا دا د فاغنا کا تی غنی کړي په غنا د زړه سره زړه دی غنی شه مال در سره نو خو زړه دی غټو حدیث کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لیس الغنا عن کثرت الیت کنا غنا دانه د چې سړی سره مال دولت ډیری ولکن الغنا غنا النفس لیکن مالداری دارا چې سړی زړه غنی زړه مال دې د سره ډیر خو زړه دې غنی نه نو سپه کا شاعر وای کنا در لباس فقر دارم تاج سلطانی بسر هیچ حاجت نیز مارا با حصول سی مزر وای د فقر په لباس کې بادشاہ تاج زما پسر دے تسرو د سپینو ته زمای سجت نشتا دې تر زړه غنا وای او بیا وای هیڅ نه دارم غم هیڅ نه دارم دستار نه دارم و غم پیچ نه دارم هیڅ نه لرو غم را سره د هیڅ نشتا دستار نشته نو د تړلو غم را سره نشتا چې څنګه به تړو دې ته غنا ده نه پسوي پښتو کې شاعر چی وای بیا من طالبانو خوند خاورو په کنډول کې هیڅ التفات نه کوي د شاهانو جام زرین تا بیا من طالبانو خوند خاورو په کنډول کې هیڅ التفات نه کوي د شاهانو جام زرین تا دې ته غنا ده نه پسوي نبی علیہ السلام ته چوي فاغنا دین غنا ده نفس مراد د غنای قلبی ځکه حدیثو کې تاسو اورېدلي دي چې څو ورځې بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې اور نه بلېده فقر دومره غنا نه مراد غنا ده نه پس د زړه غنا چې صبر آل نو بیا به څنګه ختمول بالکل به نه پرېښودل
فاما الیتیم دا درې انعامات ذکر کوي اخروی انعامات او دا مرتب دي په مخ کې دنیوي انعاماتو. اول دنیوي انعام داو ووجد علم یجد کا یتیما فاوا، ته یتیم وی فاوا خدای تا ته زیدر کا نو فاما الیتیم فلا تقر، په یتیم مغوسه کېږه، هر چې یتیم دی نو مغوسه کېږه غلرا، یتیم باندې غوسه مکوه. حدیث کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه، زا او د یتیم تربیت کوونکې به جنت کې داسې مرګریو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یتیم په سر د شفقت لاس وکرا کاږي، څومره ویختای چې د لاس لاندې راشي هغومره به نیکۍ به د په عمل نامه کې ولیکلی شي. او حدیث کی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله یتیم جاړي اهتز له عرش الرحمن، د رحمان عرش ور سره د غم نه خوځيږي. او الله وی من ابکل یتیم الذی واریت والده فی التراب، چا دا یتیم جړولې ده چې د پلار ما په خاورو کې پټ کړی ده. من اسکته فله الجنه، څوک چې د ژړا نه خاموش کینو د ته خدای جنت ورکی. نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم تعالی حکم کوي فاما الیتیم فلا تقر، هر چې یتیم دی نو غوسه ورته مکوا. او زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای یتیم پیدا کړي دیتا چې امت ته دا تعلیم او تلقین ورکی یتیم سره احسان کوي، ځکه ستاسو محبوب هم یتیمو. واما السائل فلا تنهر، اور چې سوال کوونکې دی هغه مرټا، فلا تنهر سائل مرټا. سودی د سائل معنا کړی دا طالب العلم. واما السائل، هر چې سوال کوونکې دی علم دی طالب العلم، فلا تنهر مرټا. طالب العلم ته رټنه مه ورکوه، یو د تربیت رټنه، تربیت رټنه خیر دی، هسې هېڅ پیسه طالب مرټا. استاذ ته تعلیم دی چې طالب مرټا. دا واما السائل فلا تنهر دا مرتب دی په دې چې ووجدک ضالًا فهدی، ووجدک عائلا فاغنا باندې دا مرتب دی، ځکه لفظ نشر غیر مرتب دی. ته فقیر وې خدای غنی کړي سوال کوونکې راشي رټای ما. واما بنعمت ربک فحدث، دا مرتب دی په وجدک ضالًا فهدی باندې، خدای د هدایت لارې تا ته کولاو کړي. نو هر چې نعمت در رب ستا دی په حدث، هغه خلکو له بیان کا. د نعمت نه مراد نور د نبوت دی، یا د نعمت نه مراد قرآن دی، یا د نعمت نه مراد سنت دی، یا د نعمت نه مراد وحی ده. دا ټول احتمالات دي. الله اکبر. خطیب شربینی رحمه الله حدیث ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی منقطع و. دا صورت راغی نو وحی سلسله جاری شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صورت په اخره کې خوشاله ان الله اکبر ویل. نو دا مسنونه طریقه دا چې دین روز ته څومره صورتونه دي سړی د هغې په اخره کې الله اکبر وایي. الله اکبر. سورة الانشراح دا مکی صورت تے، تلاوت اعتبار سرا سلور نویم صورت، نزول اعتبار سرا دولسم صورت، سورة الدخان رست نازل شوه دے. ربط د دی صورت مخ کی صورت سرا، مخ کی صورت کے داو اما بنعمت ربک فحدث. دی صورت کے وی ویلا ربک فرغب، اور رب ستا ترغبت او زاری کوان ذکر خدای تا تا نعمتون در کری دی. دیم ربط مخ کی صورت کی بیان دا انسداد دا وحیو، دی صورت کی بیان دا زد دا آغی دا چه شرح دا صدر دا.
دعوت سورت التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصالتا وللمؤمنین تبعا. نبی علیہ السلام تا اصالتا تسلی دا مومنانو تا تبعا. خلاصہ دا سورت اول سلور آیاتنو کی ذکر دا انعامات سلاسو دے پا نبی علیہ السلام. اول شرح دا صدر، دیم وضع دا وزر، دیم رفع دا ذکر، شان در توچت کرے دا در انعامات با ذکر کی. پینزم او شپږم آیت کی تسلی دا نبی علیہ السلام تا چې سختی با ختم شي او دین رست با آسانه راشي. و مواتم آیت کی ترغیب دے پا عبادت کی، ترغیب پا عبادت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی شرح صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چې د نبی علیہ السلام سینې کلاو کړی دا. الرحمن عام مهربان دی. الذی عمم المخلوقین انعام، ټول مخلوقات ته انعامات ورکړي. الرحیم الذی خص اولیاء بدار السلام. علم نشرح لک صدرک. آیا مونږه ندا کلاو کړي تعالی سینستا دا یو نعمت، بل شرحنا صدرکا، بلکې مونږه کلاو کړي دستا سینا. دویم انعام ووضعنا عنک وزرکا، او مونږه سپکړې نه دستانا وزرکا درون بارستا، بلکې مونږه سپکړې تانا درون بارستا. الذي اغا درون بار انقض ظهرکا، چې درنه کړې وا شاستا. د نبوت بار ډېر دروندو، دا تحمل او برداشت ته ډېر خپوي، نو مونږه تا باندې اسانک. دریم ورپانا لک ذکرکا، مونږه اوچت کړه دا یادګیرن استاس، ستا یاد مونږه اوچت کړه دے عرش باندې ستانم لیکلې دے. مؤذن پازان کې دا الله د نوم سره ستانم یادای، کلمې د شهادت کې ستانم دے، اقامت کې ستانم دے، خطبه کې ستانم دے، تشهود کې ستانم دے. غرض د الله نوم چرته یادېږي نو محمد رسول الله به هم یادېږي. ذکر ورپانا لک ذکرک. اوس تسلی ورکوي، سختی به راځي خو سختۍ نه وروسته به دوه اسانۍ. فإن مع العسر یسرا، فس یقینا سره د سختۍ نه اساني ده. ان مع العسر یسرا، یقینا سره د سختۍ نه اساني ده. عسر مات شو، یسر مات شو، عسر معرفه مات شو. تاسو نور الانوار کې ویلي جنک او نور کتابونو کې چې کله معرفه مات شي، معرفه تسانی عین اولای، نکره مات شي، نکره تسانی غیر اولای. نور الانوار کې هم دا شعر ویلی دی. اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی لم نشرح، فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح. دیوی سختای په منځ کې دوا سانای بتا ته ملاویږي، کته پکې سوچو کې نو خوشاله بش. نو یسرونه دو دی او یسرونه یو شو، ځکه ثانی عین اول دی او یسر کې ثانی عین اول نه دی کنه. دا قاعده اکثریه دا ګورئ، په تاسو به بیا اعتراض وشي. وهو الله فی السماء اله وفی الارض اله. دا سی آیت تے کر. آغا ذات چه اسمان کی معبود دے و پزمکا کی معبود دے. الہون الہون نکره دا کرم مات شوی دا نکره تا نسانی غیر اولاش یا کار خرابی گی کر. جواب دا چه دا اکثریه قیده دا اکثریه اکثر مواردو که دا کلت تخلپ هم کی گی. کلیه و دا اکثریه پا مین که فرق دای که کلیه نا تخلف نکیگی، اکثریه نا تخلف کیگی. بعضی امثلو کی فائزا فرغتا چتکلا فارغ شی من دعوت الخلقی، دا خلق دا دعوتنا. فنصب فجتہد فی عبادت الخالق، زان ستڑے کا پا خالق پا عبادت کی. یا فائزا ابن عباس مانا کئی
فایزا فرغتا چت کلا فارغ شي من صلاتک د مانزستانا فنصب فجتهد فی الدعاء ځان ستړی کا په دعاګانو باندې بیا دعاګانې کوا وإلى ربک فرغب او خاص رب ستا رغبت او زاری کوا فرغب رغبت او زاری کوا خدای ته زاری کوا بل چاته مکوا سورۃ التین دا مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا 95 سورت تے نزول اعتبار سرا 23 سورت تے سورۃ البروج نرست نازل شوه دے ربط د دې سورت مکی سورت سرا مکی سورت کې مسله د اثبات د رسالت وا دې سورت کې مسله د توحید دا دویم مکی صورت کی بیان د نعم و خاصو په نبی علیہ السلام باندې سلاسا دی صورت کی بیان د نعم و عامو کئی په مطلق انسان چې تخلیق د په احسن تقویم سره بیا خصوصا په مؤمنانو باندې خاص انعامات ذکر کئی چای باس پلت ساپلین تنزی دعوت صورت اثبات التوحید بلا دلہ و ثمرہ د دلائل موضوع د صورت بیان د شواهد په دې خبره باندې چې تقویم د انسان احسن دی او چې کله د فرایض منصبیه پوره کینو دی په اعلی کی او چې کله م فرایض منصبیه نه پوره کینو دی بیا پاس پاله ساپلین کی خلاصه د صورت اول آیت نا تر سلورم پورې انسان پاسن تقویم باندې درې نقلی دلیلونه او یو وحی دلیل پیش کړي پنځم کې د بدعملی سزا بیانای شپږم آیت کې مؤمنانو لپاره بشارت او اخروی ذکر کړي و موتم کې دلیل عقلی ذکر کړي الله فرمایي بسم الله الذي له الملك كله الرحمن الذي وسع الخلائق عدله الرحيم الذي خص اولياءه بتوفيقه والتين قسم دي په انذر باندې والزيتون قسم دي په زيتون باندې وتور سينين قسم دي په کوه تور باندې وهذا البلد الامین او قسم دی په د خار امن ورکون کې باندې چې مکه دا لقد خلقنا الانسان په تحقیق سره مونږه پیدا کړی د انسان په احسن تقویم په ډېر ښه اعتدال سره په ډېر ښایسته اعتدال قد و قامت سره درې قسمونه شو څلور یو قسم په تین یا خود دین تین په خپل انذر مراد ده خدای په قسم کوي یا زیتون په خپل زیتون یادای په خپل کوی تور یادای په خپل دا بلد امین یادای یا نه د تین نه مراد مقام د تین ده یا د تین نه مراد مسجد د دمشق ده الت تین ده ونی د تین دی زیتون نہ مراد بیت المقدس دے توری سینین نہ مراد آغا غر دے چی موسیٰ علیہ السلام پا پیدا اللہ سرا خبر کولے وحاز البلد الامین نا مکی مکرم حرم مراد دے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولد دے جائے پیدائش داتی مراد محمد ابن کعب فرمائی تین نہ مراد مسجد دا صحاب کعب دے زیتون مراد مسجد د ایلیا دے ابن زید بھائی تین مراد مسجد د دمشق دے زیتون مراد مسجد د بیت المقدس دے بعضی وی تین مراد آغا جماعت دے چې نوح علیہ السلام جوړ کړي او په جودی غربان دے چې په کومه کشته یو درې دلوا زیتون مراد مسجد د بیت المقدس دے لقد خلقنا الانسان دا جواب قسم دے تحقیق سره مونږه پیدا کړی د انسان په خسته اعتدال سره درمیانه توپ سره لکتین چې څنګه درمیانه ده
زیتون درمیانه ده او تور سینین درمیانه ده. څنګه درمیانه ده؟ ځکه جبل نور ته نشي رسېدی په کوم کې چې وحی نازله شوې وه په نبي علیه السلام او د نورو غرونو نه ښه دی درمیانه شه د نورو غرونو او د جبل نور په مابین کې شه. انسان هم په درمیانه اعتدال سره خدای پیدا کړی. ښایسته قد و قامت سره د انسان په شان ښایسته قد و قامت د بل څیز نشته. عیسی ابن یوسف الهاشمی د ښځې سره ډېره مینه وه. یو ورځ یې ورته ویلي انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر. ته 3 طلاقو باندې طلاق یې که ته چېرې د سپوږمۍ نه ښایسته نه یې. سپوږمۍ نه خو نه وه ښایسته کړه. ښځه ترې لاړه اوچته شوه او ورته وایي چې بس طلاق واقع سخت خفه و د شپې. سار منصور ته راغی بادشاه و منصور هغه یې خبر کړ. هغه فقها راغونډ کړل چې مسلې تپوس دې وکړي. ټولو ورته ویل طلاق واقع سه. د امام ابو حنیفه یو شاګرد منځ کې ناست و. هغه ته وایي ستا سره دغه خبرې نه کوئ او وایي صاحب طلاق نه واقع کېږي. ولې؟ وایي ځکه قرآن کې الله وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. په ډېر ښایسته اعتدال او قد و قامت سره ډېر ښایسته احسن. نو سپوږمۍ نه هم ډېر ښایسته شي. انسان د هر څه نه ډېر ښایسته دی. تاسو که خیال وکئ ځناور هم خوراک کوي هغه خوله د خوراک پسې ګرځوي سر خوراک لټیټوي او موږ له خدای داسې قد و قامت را کړی چې خوراک ته خولې ته راوچتوو. تاسو خوراک خولې له راوچتوئ که دا ځکه دې کې دې ته اشاره ده چې ته د خوراک دپاره نه یې پیدا. دا سر ستا معمولی شی نه ده چې ته را خوراک لټیټ کې. دا ډېر لوی څیز دی. دا به د طعام خالق له د کائناتو خالق له به دا ټیټېږي بل څه له به نه ټیټېږي. دا به ماتېږي خو ټیټېږي به نه. ګوره د ښایسته قد و قامت دی. بادي البشره د نورو څیزونو مخونه مخ باندې ویښته دا څاروي چې وګورئ د انسان مخ ګوره بشره چې کوم دی خالي ده. داسې ګورئ قد و قامت داسې تخلیق په کائناتو کې د بل چا داسې تخلیق نشته لکه د انسان چې څنګه تخلیق. او دا ښایسته تخلیق موږ له خدای را کړی. تاسو موږ د خدای نه غوښتي چې خدای موږ انسانان پیدا کړي که نه په خپله پیدا کړي الله په خپله پیدا کړي. تاسو ووایئ چې الحمدلله. ثم رددناه اسفل سافلین. بیا که دی شکر ونه کی ثم رددناه بیا دی واپس کی ان لم یشکر اسفل سافلین هغه ټیټ ځای د ټیټو ته دوزخیانو ځای ته ولی کی. الا الذین مگر هغه کسان چې ایمان راوړی او اعمال یې نیک کړي فلهم اجر نشته د دوی دپاره اجر غیر ممنون غیر مقطوع نه به غوسېږي. فما یکذبک بعد بالدین پس څه شی دی چې تا باعث کوي په دروغو باندې. فما یکذبک فای شیء هغه څه شی دی یکذبک چې تا په دروغو باعث ګڼي بعدو پس د دې بیان نه بالدین د قیامت په ورځ. الیس الله وایا نه دی الله تعالی بیاحکم الحاکمین ښه فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه یا ښه لوی حاکم د حاکمانو نه. حدیث شریف کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک سورت 3 وایي نو بیا د آخره کې وایي بلا وانا علی ذلک لمن الشاهدین. آیا نه دی الله تعالی احکم الحاکمین؟ بلا ولنا وانا علی ذلک لمن الشاهدین. او زه په دې گوایم. سورۃ العلق مکی سورت دی. تلاوت اعتبار سره 96 سورت. نزول اعتبار سره اول سورت. دنه مخکې سندي نازل شي. دا په ابتدا د وحی کې نازل شوی. د وحی ابتدا د دې سورت نه شوی. سورۃ علق نه
نبی علیہ السلام با غار حرا کې وو خپل عبادت وکاو یو ځلی په غار حرا کې دی وحی راغله جبریل علیہ السلام ناشنا صورت اور تو اقرا او ایمان بقارن بیا و اقرا مان بقارن بیا و اقرا مان بقارن بیا ورته دا وای ربط د دې صورت مخ کی صورت سره مخ کی صورت کې علت سوری د انسان ذکر او لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دې صورت کې علت مادی د انسان ذکر کوي چې د نطفه نه پیدا ده ماده یې څه ده مرداري وبا د مخ کی صورت کې بیان د مسلې د توحید دې صورت کې حس د فقرت د قران د مسلې د توحید د پاره موضوع د صورت بیان او سبب طغیان دعوت صورت ترغیب الی قراءة القرآن خلاصه د صورت اول 15 آیاتونو کې تحزیز علی تبلیغ قرآن خلقو تر سوا معاندین نه مویریگا شپږم او مات کې شکوه د اتم مات کې تخویف او خروی دی د نهم نا تر اخره پورې زجر د تاغین لرا او تخویف او خروی دی هغه لرا اخره کې خطاب د نبی علیہ السلام ته دوی ته التفات مکوا خپل کار باندې ځان مصروف کا مسله د تهذیب الاخلاق اقرا بسم الله الذي له الملك كله الرحمن الذي وسع الخلائق عدله الرحيم الذي خص اولیاءه بتوفیقه اقرا والولا باسم ربك پنوم دربستا الذي اغا خلق كل شيء مفعول عذاب دے چار شے پیدا کړي خلق الانسان انسان پیدا کړي من علق د نطفه نه علق د وینې د ټوکړې نه اقرا ولولا وربک الاکرم اور رب ستا عزتمند دے اکرم کریم دے کریم چاته وي هغه ذات ته وي چې افاده مدماین بغي کوي لاله وزن خلکو ته مناسب سيزونه ور کوي او وسته نه غواړي چاله دي چاړه ور کړ چې ځان په وجني دې ته کریم نه وي چې چاړه ور کړ ځکه دا خو ما یم بغي شي نه دی کړ یم بغي شي ور کی او چاته د شی ورکو بیا ته بدل غواړي نو دې تم کریم نه وای افاده د ما ينبغي کوي لاله وزن دې ته کریم وای الذي غزا تعلم بالقلم چې خود کړي دا په قلم سره علم الانسان خود نه کړي دا انسان ته ما د ټول وغوسی زونو لم يعلم چې دې په نه پوهیدا کلا حق دا خبره ان الانسان یقینا انسان لا یطغى سرکشی کوي اراه استغنا چزان وګوري مالدارا ان الى ربک الرجع یقینا رب ستا تا واپسیدا ارایت الذی خبر را کا غسړې ینها عبدن من کوي بنده اذا صلى چکل منز کوي دا ابو جهل یادې نبی علیہ السلام من کوي چې منز کوي ارایت خبر را ک انکان علی الهدى کچری دی وی په هدایت او امر یا امر کوي بالتقوا په تقوا ارایت خبر را ک ایا آیات وینه ان کذبا کده دروغ نسبتونه کوي وهتا وتولى مغر زید پیغمبرنا علم یعلم یا دې نه پويږي بان الله یقینا الله یرا دې ویني کلا نددا سے لکه دې چې څنګه وای لئلم ینتهی کچره دې من نشي لنسفام بالناسیه خامخاب دې مونږه ونی سود پتندی باندې ناسیتن کاذباتن دې د دروغجن دا ناسیتن کاذبا بدل دې د ناسینا د معرفي نه چې نکره بدل راشي نو توصیف د نکری ضروری په صفت سره ناسیتن ناسیت د کاذبتن دروغجن خاطئتن خطاکارا فلیدو راود بلی نادیا مجلس پل سندو زبانیا زردا چمنگ باراو بلو زبانیا ملیکے کلا حق دادا خبرا لا تتیو تتابداری مکوا دادا وسجد سجدی کوا وقترب خدیتا زان نزدی کا پا سجدی سورة القدر
دا مکی صورت تے تلاوت اعتبار سرا وہ نوی نزول اعتبار سرا 25 صورت تے سورہ عبسہ نرستا نازل شوے دا 15 آیاتون دی 13 کلمات دی یو سل 12 پکی حروف دی ربط دے مخ کے سرا مخ کی عمر بالقراتو اقرأ باسم ربک دی صورت کی بیان دا انزال دا قرآن کریم دے پی لیلت القدر دعوت صورت بیان و عظمت القرآن موضوع خلاصہ دا صورت برکت لیلت القدر بسبب نزول القرآن لیلت القدر تا چه خود عزت پر کڑے دا قرآن دا برکتا او نزول دا قرآن دا لوح محفوظ نا بیت العزت تا پا لیلت القدر کے سوے بیا با لگ لگ نازل دا ضرورت مطابق اللہ وی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ رحمان رحیم ز شروع کم انا انزلناو یقینا منگ نازل کرے دے دا قرآن فی لیلت القدر پشپی دا عزت کی قدر لیلت القدر تا لیلت القدر زکوی قدر تنگی تا وی دومره ملکی راغلی چی دا شپا تنگی یاد تقدیر ندے اندازہ کولو تا وی دا خلکو رزقون و پیسلے پکی کیگی ملکی اللہ خبری وما دراکا سشی پویکڑتا ما لیلت القدر چی صدے دا عزت شپا لیلت القدر دا عزت شپا خیرن غردا من الپشار دا زرو میاشتنا پا عبادت کی تنزل الملائکتو نازلی گی ملائکی والروح جبریل علیہ السلام پیا پدے کی بیزن ربیم باوکم در رب دے من کل امرن دار من کل امرن مانا بکل امرن بار حکم سرا من اجر کل امرن سلام ہی حتی مطلع الفجر دا من کل امرن متعلق دیتا سلامن پوری اور سلامن خبر مقدم دے ہی مبتدا مؤخرہ دا تقدیر دے عبارت داس ہی سلام من کل امرن دی کی سلامتیا دا ہر طرفنا حتی مطلع الفجر تراختو دا سبا پورے لیلت القدر کلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تا دا قول منصوب دے چاغوی ویشتم اشپا دا ویشتم اشپا اور پاغی باندے دا دی صورتنا دلیل پیش کئی درے یو دا دے ہی دا ویشتم حرف دے ویشتم ذکا چھ دی صورت کی 13 کلمات دی ہی ویشتم کلمات دا ہی لیلت القدر تراجے دا ویشتم اشوا یو دیم دار لیلت القدر دا لیلت القدر لپس پاک درے کرت راغلے اور لیلت القدر کے 9 حروف دی 9 لچدریو کے ضربر کی نسوتی جوڑی کی 27 ویشتم اشپر دریم دا ہے چھ قدر پاک درے کرت راغلے قدر سوٹ حروف دی دریو لدرے کے ضربر کے سوٹ 9 لبیا پزان کے ضربر کر 9 لپزان کے معنی پر 9 کی ویش وی دین معلومی کی چی دا شواہد دی دلائل نہیں دی گو رہے منسوسی دلائل چی دا ویشتم دا راجے حدا دا چی دا ویشتم دا نور اقوالم پکی دید سورة البینہ مدنی سورت تے آتا آیاتون دی سلور نوی پکی کلمات تی 390 پکی حروف تی انس رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام ابی ابن کعب توئی اللہ ما تا مر کڑے دے چزتا تا لم یکن اللذین سورت تیر کما ابی دیر قاریو ابی ورطوئی وسمانی لکا خود زمان نم تا تا یاد کہ نبی علیہ السلام ورطوئی نام فبکا ابی رضی اللہ عنہ خوشحالین دیرو جڑل چا اللہ زمان نم یاد کرے ربط ددی صورت مخ کی صورت سرا مخ کے بیان دا نزول دا قرآن و پا لیلت القدر کی دی صورت کے بیان دا قرآن و دا رسالت تے دعوت دا صورت زجر و تخویب منکرین تا موضوع خلاصہ دا صورت بیان دا تفریقی دا علی کتاب و پس دا اتمام دا حجت نا پا دی باندے
فهم اشنو حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. لم یکن الذین کفروا ندیا کسان چې کفر کړه من اهل الكتاب د کتاب د خاوندانو نا والمشرکین د مشرکانو نا منفکین ندی دوی جدا کیدونکي حتا تات یوم البینات تر دې چراشی دوی تا واضح دلیل. بینه نه مراد نبی علیہ السلام دې ذکر رسولن ته بدل له تر دې چراغ دوی ته بینا رسول من الله چاغه د الله د طرف رسولو یتلو چلو لوی صحبن پانی متحرہ پاکیزا پیا پاغے کے کتب قیمہ مکتوبات مستقیمہ لکل برابرو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب نو ټوټه ټوټه شویا کسان چې کتاب ورکړل شوی الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر پس داغینا چراغلی واغی تا واضح دلائل وما امیرو دوی تا مرنو شوی الا لیعبد الله مگر دا چې دوی عبادت د الله کی پدا سیال کې چې اخلاص کوون کی الله لرا په توحید کې ہونا پا مائل د باطل ناقتا ويقيم الصلاه برابر کو درې منځنا ويوت زکات ور کوي زکاتنا وذالک دین القیم او دا دین دې برابر. سوال دار وذالک الدین القیم د دین نسبت قیمه ته څنګه اضافت وشو؟ دا قیمه صفت د څه ده؟ جواب دار چې دا قیمه صفت د ملت ده. وذالک الدین الملت القیمه ان الذين قننا کسان کفروا چې کفر کړه من اهل الكتاب د کتاب د خاوندانو نا والمشرکین او د مشرکانو نا فی نار جهنم دوی په د جهنم کې خالدین فی همیشه به پدې کې اولئک هم شر البریه دا کسان بدترین د مخلوقات دي. ان الذين قننا کسان امنوا چې ایمان راوړل او عمل الصالحات اعمال نیکړي اولئک دا کسانم خیر البریه دی غرا د مخلوقات دی جزاهم بدل د دین در ربهم پنیز در رب د دی جنات عدن جنتنا د همیشه اوسیدو دی تجری بئی کی بامن تحت الانهار لاندې دا ونو دا غین نهرنا خالدین فی همیشه بئی پدې کې ابدا تر ترا رضی اللہ عنہم راضی بی اللہ تعالی د دینا ورزو عنہ دی برازی و خوشحالی دا اللہ نا ذالک دا جنتنا لمن دا غچا دا پار دی خشی ربا چویری کی درب ددنا. سورۃ الزلزال مدنی سورت تے تلاوت اعتبار سره 9 نوی نزول اعتبار سره 3 نوی. سورۃ النساء نرست نازل شوه ربط د دې سورت تمخ کی سورت سره مخی صورت کې جزا د خیر البریه وا دی صورت کې بیان د مجازات ته دعوت صورت التخویف او اخروی په اثبات د قیامت سره موضوع د صورت او خلاصه د صورت بیان د حول د قیامت او تشدید د خلق به پکې ټوټه ټوټیش او بیان د ابتدا د قیامت او ظهور د نتایج او د اعمال د خلق التا. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله و خوځولې سیزمکا زلزالا په خوځېدلو داغه سرا و بخوځي واخرجت الارض راو بابا سیزمکا اسقال ادران د بارونه داغه مړیو یا خزانه اسقال دیتا وای. وقال الانسان وایب انسان مالا سحال د دزمکه لرا یوم ذن پدې ورځ تحدثو بیان بکې زمکا اخبار خبرونه د دې حالات به بیانای حالات به څنګه بیانای خدای په فصیح جواب ورکي لکه انسان چې څنګه خبرې کوي داسي یا به دقه شان بیان کوي طاقت د کلام په پکې کیږي یا بدس سکی چا قائم په مقام د کلام کی قائم مقام د کلام کار بکئی. بیان ربک په سبب د دې چې رب ستا او حالا وه کړه د دې لرا
یومئذ پدې ورځ یصدر الناس رجوع بکئی خلق الله تاشتا تا ډلې ډلې لیرو د دې د پارا چو خود له شي دوی تا مالهم جزاء د عملونو د دوی فمن يعمل بساسو چې عملو کې مسقال عمل کړي مسقال ذره پاندازې د ذره خیرن د خیر کار يرهو دای ثواب بګوري يرهو مضاف حذف ده يرا ثواب هدای ثواب بګوري ځکه عمل خو عرض ده عرض د وجود په مکان نه چې د قارض مل ته وګوري ومن يعمل مسقال ذره هغه څوک چې عملو کې پاندازې د ذره سرا شرن د شر يرو ثواب به ګو بدله داغه بګوري سزا سورۃ العادیات مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سرا سلم سورۃ نزول اعتبار سرا 14 سورۃ العصر نارست نازل شوه ربط د دې سورۃ مخ کی سورۃ سرا مخ کی صورت کې بیان د قیامت ہو دی صورت کې بیان د قیامت تھی دعوت صورت الزجر للمنکرین والتشجیع علی القتال موضوع د صورت او خلاصه د صورت بیان د مرض او سبب د علاج د مرضم ذکر کئ او سبب د مرضم ذکر کئ او علاج د مرضم اول نا تر شپږمات پورې بیان د مرض دی چا ناشکری ده و مواتم آیت کې سبب د مرض ذکر کوي چې سبب د مال محبت دی نه هم اخره پورې بیان د علاج د مرض دی مرض علاج څه دی دوی دیو کیسه الله وی ولادیات قسم دی په منډو وهونو اسونو ذبحا پدا سے حال کی چہنیگی پہنے دو سرا دا ذبحان با مفعول مطلق شي د پہلے محذوفه د پارا یذبحن ذبحا چہنیگی پہنے دو سرا چې تیز روانی اسونه هنیگی کړه یا ذبحن حال د عادیات نا والعادیات قسم دی پغ منډوهن کو اسونو ذابحاتن پدا سے حال کے چہنی دن کی دی فالموریات قدا قسم دی پا اور بلون کو آسنو قدہا پخپو وحلو سرا چکر تیزی تیزی پا کانو بانی خپی وینو اور تبادی کی فالمغیرات قسم دی پا لٹ مار کا ان کو اسنو صبح پا وقت سبا کے فاثرنا بی نقا پسوچت کی پدے منڈے سرا نقا گرد لرا فوسطنا بی پسن نوزی بی پدے منڈے سرا یا پدے گرد سرا جمع ٹولی دا کاپیرانو لرا دے گرد کے دا کاپیرانو ٹولی لورا نوزی بیہی ضمیر یا نقع تراجے دے گر تھا یا عدو تراجے دے عادیات کی چکم دے دوڑا قوال دا تفاسیر دے امامان دی کسائی قولدار چا عدو تراجے دے یا زمانے تراجے دے چکم کی غارک کی درہم قولدار دے ان الانسان دا مرض ذکر کئی یقینا انسان لربی دا رب دا پارا لکنود ناشکر دے کنود لکفور ابن عباس وی کنود کفور تا وی جہود لنعام اللہ کلیبی وی دا ربیو دا مزر قبیلے دا لغت مطابق کنود پا معنی دا کفور سرا ناشکر حسن بصری وی کنود چاہتا وی کنود هو الذي يعد المصائب وينسي النعم مصیبتونه شمیر دا غم را باندې راغې دا غم راغې دا خدای نعمتونه نه یادې چې دا نعمت را سره کړې نعمتونه ډیر کړې دي که غمونه ډیر دي نعمتونه نه یادې یو غمونه یادې دي ته کنود وای ابو عبیده وای کنود قلیل الخير ته وای او په حدیث شریف کې دی ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کنود چاته وای ناشکرا هو الذي ياكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده یواز خوراک کوي میلمه کور کې نه پریږدي
ويضرب عبدا نوکر او خادم او غلام وਹੀ ډوډۍ ډېره نه ورکوي وਹੀ دې ته څه وایي دې ته قنوت وایي فضیل ابن عیاض وایي القنوت چاته وایي چې یو بدی دی ورسره وکړه نو سل نیکۍ هېرې کړي او شکور چاته وایي شکور دې ته وایي چې یوه نیکي دی ورسره وکړه سل بدۍ هېرې کړي سل بدۍ دی ورسره کړي دي هغه پرېږدي هغه هېرې کړي هغه د یاد نه وځي لقمان علیم علیه صاحب رانږدې څه دی دې ته قنوت وایي مقابله کې شکور راځي قدردان شکر کوونکی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او یقینا دې په دې کار لشهید گواه دی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دا وجه د مرض صدا وَإِنَّهُ یقینا دې لِحُبِّ الْخَيْرِ د محبت د مال د پاره لشدید ډېر سخت دی مال محبت کې ډېر سخت دی دا وسه علاج دی افلا یعلم قبر ته دی وګوري قبر علاج دی کرا افلا یعلم آیا دې نګوري اذا بوسرا چکل را اوس پړلې شي ماغس فل قبور چې په قبرونو کې دي وحصل اخکارشی ماغ خبرې په صدور چې پسینو کې دي ان ربهم یقینا رب د دوی بهم په دوی باندې یوم ازن په دوی ورځ خبیر خبردار ده سورۃ القاریہ مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره یو سلیو نزول اعتبار سره دیرشم سورت ته سورۃ القریش نرست نازل شوه ربط د دې سورت مخ کی سورت سره واضح ده مخ کې د قیامت ذکر او دې کې د قیامت ذکر ده داود سورت تخویف او اخروی په عظمت د hebat سره خلاصه د سورت بیان د انتها د واقعات د قیامت او بیان د مجازات او تفریق د خلقو په مجازات کې بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم القاریات او ټنګون کی ورځ مل قاریات او صدا ټنګون کی ورځ وما دراکا سشی پوی کړه ته مل قاریات چې صدا ټنګون کی ورځ یوم داس ورځ دا یکون الناس چې شبا خلق کل فراش المبسوس پسند مولخانو خوار وار کړلی شوی وتكون الجبال شبغرنا كالعهن المنفوش وشان د وړي وبدل شوی فاما من ثقلت پس هغه څوک چې دراندشي موازینو تلې ددا فهو پس با پی عیشت الرادیا پجون خوشاله کی واما من خفت هغه څوک چې سپکشي موازینو تول د هغه فومو پس زید او سیدو د هاویه دا کندا وما دراکا سشی پوی کړه ته مایا چې دا یکند سشیدا نار نور ده حامیا گرم سورۃ التکاثر دا مکی سورت ده تلاوت اعتبار سره او سل دو نزول اعتبار سره نل سورۃ الکوثر نرس نازل شه ربط د دې سورت مکی سورت سره مکی سورت کې بیان د فرقتین او دې سورت کې سبب د تفریق ذکر کوي چې حب د دنیا ده څوک دنیا سره محبت کوي او څوک نه کوي موضوع خلاصه د صورت سبب د غفلت د فرایض او د منصبیو نه کثرت د حب مال له مال سره محبت کې فرایض منصبیو کې بده خلل راځي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم الهاکم التکاثر غالب کړي غافل کړي ای تاسو ډیر والی د مال حتا زرتم المقابر تر دې چې تاسو ملاقات کړي د مقبرو معنا دا د مقبرو تلاړې مړ شوي تر مرګ پورې غافل ای یاداره غافل کړي ای تاسو تکاثر تر دې چې تاسو زیارت هم کوي ملاقات هم د مقبرو کوي بیا هم در نه غفلت نزي او د دنیا د غفلت علاج خدا دې چې مقبره ته سړی لاړ شي کلا سوف تعلمون زرد حق دا خبره زرد چې دوی تاسو به پوه شئ ثم کلا سوف تعلمون بیا حق دا خبره زرد چې تاسو به پوه شئ کلا لو تعلمون علم اليقین حق دا خبره لو تعلمون کچره تاسو پوه شئ په علم اليقین سره
نو لعلمتم تاسو به پوه شئ چې انکم علی خطاین تاسو د دنیا په محبت کې په خطا یې. جواب د لو حذف دی. لترون الجحیم والله لترون الجحیم قسم په الله خامخا به تاسو دوزخ ګورئ. ثم لترونها بیا خامخا ګورئ به د عین الیقین پسترګو د یقین. ثم لتسألن بیا به تاسو نه تپوس کول کېږي یومئذ په دې ورځ عن النعیم د نعمتونو باره کې. اختصار نه به کار واخلو ټیم ډېر دی کنې خبرې خو پکې ډېرې دي خو زه تاسو به بیا زده کوئ نو خپله به تفاسیر ګورئ انشاءالله. اختصار نه کار والو څنګه به خوښه سورة العصر دا مکی صورت تے. تلاوت اعتبار سرا یوصل دریم د نزول اعتبار سرا دیار لسم. سورة الانشراح نرست نازل شوه. ربط د دې صورت مکی صورت سرا مخی بیان د تکاثر دی صورت کی اثر مرتبہ علی التکاثر ذکر کی چاہ خسران دے. ان الانسان لفی خسرن. دعوت صورت ترغیب الی الامور الاربعہ الواقعہ من الخسران. سلور کارونه در تخی چې خسران نه دی بچ کی. ایمان دی یو، عمل صالح دی دوا، تواصی بالحق درې، تواصی بالصبر سلور. خلاصه د صورت د دې صورت خلاصه دا ده چې دې کې د کمال او د تکمیل اصول ذکر کړي. کمال اصول دا دي چې ایمان او عمل صالح تب کامل شي. تکمیل د بل چا د کامل والی کوشش وکړي. هغه د پاره دو اصول ذکر کړي، تواصی بالحق او تواصی بالصبر. دو اصول د کمال ذکر کړي او دو اصول د تکمیل. والعصر قسم دې په زمانہ یا والعصر قسم دې مازیګر په مانځو. ان الانسان یقینا انسان لفی خسرن پتاوان کې ده. الا الذين مگر کسان چې ایمان راوړې او عمل نه کړي. یو بلتا وصیت کوي په توحید سره، یو بلتا وصیت کوي په صبر سره. ځکه حق بیانول ګران کار دی، تکلیفونه به پکې درته رسیږي. او نو تب تواسی او بلتا په صبر کوي چې زه صبر کوه خدای به اجر درکړي. درې واړه قسمونه د صبر. سورہ همزه مکی صورت ده. تلاوت اعتبار سره یو سلسلو، نزول اعتبار سره دو دیر. سورۃ القیامه نرست نازل سره. ربط د دې صورت مخکی صورت سره مخکی اصول د پلا ذکر شو چې سلور دي. دې صورت کې اصول د هلاکت ذکر کیږي. دعوت صورت زجر بالاوصاف الخسیسه. خلاصه د صورت او موضوع بیان د هلاک د اربابو د دې خصال ذمیمه. اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. ویل النفسوس ده دا اخنس ابن شریق بارک نازل شه. اب داسې بیچاره خلکو دلو ګوره داسې کارونه وکاو. ویل النفسوس ده لكل همزه لمزه. د هر عیب وین کې د پاره چې شاپ خلکو عیبونه لګای. لمزا هغه چې مخامخ خلکو باندې بونه لګای. الذي هغه جمع مالا وعددا چې جمع کړي د مال او شمیري. یا سبو د ګمان داده ان مال او یقینا مال د اخلدا ده به همیشه کی. کلا نددا سیل ينبذن خامخا ده بغرزول کیږي په حتما کی. وما ادراک سشی پویا کرتا مل ہوتا ما چی ہوتا ما سشیدا. نار اللہ الموقدا دا اللہ غور دے چی بلکڑلے شوے دے. اللتی آغا تتلیو چی داخلی کی بالا پیدا زلولتا زلونا بسوزی. انا یقیناً داور علیم پا دوی بار موسدا گیرا چون کے دے. فی آمدن پستنو ممددا غٹو غٹو کے اگدو استنو کے. بھائی سورہ فیل ابرہا لخکر را لے گلیو کعبہ ورانه کی. لخکر سره ابراهیم راغلیو ځکه خپل یو کوټه جوړه کړې و چې زما د دې کوټې تعظیم دی خلک کوي. الله تعالی په لخکر راوتو تکای راولې غلې تو تکو په شکل او لخکر هلاک شو. تاسو دا قصه اورېدلې دا سورۃ هغه متعلق نازل شوه. دا کیسه کله شوې ده؟
دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په کال شوی دا راجح قول دی نور اقوالم پکې شته او راجح قول دا دی چې د نبی علیہ السلام د پیدایش په کال شوی عام الفیل باندې نبی علیہ السلام پیدا شو ربط د دې صورت مخکی صورت سره مخکی صورت کې بیان د هلاک اخروی دي صورت کې بیان د نمونه ذکر کوي د دنیوي هلاک داوود د صورت تخفیف دنیوی بعد الزجر علم ترى تنګوري کیف فعل ربک چې څنګه کار کړي او رب ستا بیا اصحاب الفیل د خاوندانو د فیل سره فیل باندې هاتیانو باندې راغلو علم یجل کیدهم ما نو ګرځول الله تدبیر د دوی پی تدلیل پزای کېدو کې وارسل علیهم موراری ګریو په دوی باندې طیرن مرغان ابابیل ډلې ډلې ترمی مشتلی دوی به حجارتن پکانو من سجیل کودنونا سجیل څنګه ګل کودنی چې پور پخشوي خټي فجعلهم پس ویگر زول دوی کاسپن پشاند کروندې معقول خړل شوی دلته دې صورت کې ډېر تحقیقات دي سر دې کیف کې ډېر تحقیقات دي چې کیف دلته سواقع شوی او څنګه د دې ترکیبي حالت سره خو پاغي با اکتفا وکړو په دې لګ دغه باندې تاسو ستړي ای او موږ هم ستړي یو واخري ورځ د خو هم د ان شاء الله اختصار سره به وي خو هم ده سوره قریش دا مکی سورت ته تلاوت اعتبار سره یو سل شپږم سورت نزول اعتبار سره نه اشتم سورت سورۃ التین نرست نازل شوه ربط د دې سورت مخکی سورت سره مخکی صورت کې بیان د نعمت او چې حفظ د بیت الله ده دې صورت کې بعض نعام ذکر کوي چې طعام او امن ده داود صورت زجر علی ترک مرکز توحید دنیا د توحید مرکز بیت الله د دنیا د پاره سو پریدي ایت زجر ور کوي موضوع د صورت بیان د فرایض او د علماء کرام او صوفیا اعظم او چاغه تزهید من دنیا ده دنیا سره د رغبت مين نه کوي لإلاف قریش دا مرتبط کئی دا مخ کی سرا اصحاب الفیل پجعلهم کاسپ ماکول خدای دوی گرزولی ولکا واخ خوڑل شوی دا ولی لإلاف قریش دا وجد منی دا قریشنا ایلافهم منا دا دوی پخپلو منزنو کی رحلت الشتاء پسپر دا جمی کی وصی پیو دا اوڑی کی فلیعبدو پس دوی دا عبادتو کی رب هذا بیت رب د بیت الله چې خدای محفوظ کړ د ابراهانا الذي اغذات طعمهم چې دوی ته خوراک ور کړي من جو اندل وګینا وامنهم مو دوی ته امن ور کړي من خوف د ویرینا دو نعمتونه یو اقتصاد تم من جو یو امن او من خوف دا دواړه هم دي اقتصاد خراب یا من خرابي کی کړه دا غلاګان ډېر ولی شي ځکه ګرانی راشي نو تمهم من جوعین ځکه مقدم کړه امنهم من خوف دا امن په اقتصاد پوری تړلې ده سورۃ ماعون دا مکی سورۃ ده تلاوت اعتبار سره یو سلو نزول اعتبار سره ولسم سورۃ التکاثر نرست نازل شي 15 پکې کلمات دي یو سل 3 پکې حروف دي ربط د مخ کی صورت سره مخ کی صورت کی امر او په عبادت د رب د بیت او ذکر د اسباب د هدایت دی صورت کی مکذبین او منافقین ذکر کړي داود صورت زجر لمن فیهم الاوصاف القبیحه موضوع خلاصه بیان دا نه خود مکذبین او د منافقین نه ذکر کړي ارایت الذی یتوین عبد سره عاص ابن وائل یا ولید ابن مغیرہ یکذبوا بالدین چې دروغ او نسبتونه کوي دین ته فذلک الذی پس دا سره د یدعو الیتیم چې دکی ور کوي یتیم ته یتیم مال ور سره دکی ور کولی ولا یحد علی طعام المسکین خلق نه تیزی په خوراک د مسکین چې مسکین له خوراک ور کوي خلق نه تیزی فویل للمصلین پس افسوس دی هغه منځ کوونکو ته الذین هغه هم عن صلاتهم ساهون چې د مانځنه غافل دي منځ نه کوي دا ونه ویل چې فی صلاتهم ساهون په مانځه کې غافل دي بیا کې موږ مؤمنان هم راتلو دا منافقین مبارک دي چې د مانځن نه غافل دي
الذین غاهم یراؤون چې دوی ریا کوي ويمنعون الماعون او منع کوي معمولی سیزونه، معمولی تبر د خلکو نه منع کوي، مالګه ته څوک غواړي منع کوي، دا معمولی سیزونه دي. کټوای را کوي موږ پکې پخلی کوو، څوک ورته وایي دی وایي نشته موږ کره، دې ته معاون معمولی شی وایي، دا د منافق نښې دي، معمولی سیز منع کوي. دا معاشره کې داسې خلک ډېرې کړه معمولی شی منع کوي، او که داسې چاره منع کړي چې ورکوي یا نه درکوي نه را واپس کوي نو بیا خیر دی. نن سبا خدا سي چې ورکې یو شی بیا به ورپسې ګرځي بیا درکوي چېرته. سورة الکوثر دا مکی سورت تے، تلاوت اعتبار سره یو صلاتا، نزول اعتبار سره پینزل لسم سورة العادیات نرست نازل سے. ربط د دې سورت مخکی سورت سره، مخکی سورت کې بیان دا اوصاف د مکذبین او منافقینو، دې سورت کې بیان دا اوصاف د مؤمنین او مخلصین او مصدقین دی. موضوع خلاصه د سورت بیان د هزیمت دا دعوت اسلام، دعوت د سورت اصول د هزیمت د دشمنان او اسباب د نجات. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. انا اعطیناک الکوثر، یقینا مونږ درکړې تعالی را حوض کوثر، یا انا اعطیناک الکوثر، یقینا مونږ درکړې تا ته خیر کثیر. فصلی لربک، پس مونږ کوا د رب ستا د پاره، ونحر قربانی کوا. ان شانیک هو الابتر، یقینا دشمن ستا هغه ابتر لنډې بوچې دی. دا نبی علیہ السلام باندې توان کړو چې دغه بچی نه پاتې کېږي، دی میراث دی، مړ بشي او سلسله به ختم شي. الله دا داسې دی لکه د الله باره کې چې قل هو الله صورت دی، الله باندې هغوی توان کړی نو قل هو الله صورت نازل شي، په نبی توان کړی سورې کوثر نازل شي. خو دواړو کې یو باریک فرق دی که تاسو سوچ وکئ. د هغې شروع په قل شوې، د دې شروع په قل نه ده شوې. هلته نبی علیہ السلام ته الله وایي قل، زما طرف نه جواب ورکا، زما باندې توان کوي ته جواب ورکا. دلته نبی علیہ السلام ته خدای نه وایي چې قل زما د طرفه جواب ورکا، ځان د طرفه جواب ورکا. الله وایي زه ستا د طرفه جواب ورکوم. الله د نبی د طرفه جواب ورکوي چې ان شانیک هو الابتر. دا صورت داسې دی لکه د سوره ماعون مقابله چی، د هغې سره تقابلي. مخکې د منافق څلور صفتونه ذکر شي، یو دا چې بخل کوي، دویم دا مونځ نه کوي، دریم ریا کوي، څلورم دا چې معمولی څیزونه خلکو له زکات نه ورکوي، معاون معمولی څیز نه ورکوي. ویمنعونه دې کې د دې په مقابله کې الله څلور څیزونه نبی علیہ السلام ته څلور اوامر کوي، دا صفات اربعه. بخل په مقابله کې دا دی چې ناتیناک، د بخل په مقابله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله وایي ان اعطیناک الکوثر، تا ته مونږ خیر کثیر درکړی، ته بخل سره کوې او مونځ نه کوي. نبی علیہ السلام ته خدای حکم کوي فصلی، هغه خو نه کوي ته کوه. او د ریا په ځای کې لربک، هغې ریا کوي ته ریا مه کوه، لربک هغې معاون خلکو ته نه ورکوي. ونحر ته غټ غټ څیزونه اوښانه له علاوه قرباني کوه او خلکو له ورکوه. اخیره کې چې ته دا څلور صفتونه تا کې راشي نو ستا دشمن به ذلیله شي، ستا د دشمن نښه نه پاتې کېږي، ستا نښه پاتې کېږي. د نبی علیہ السلام نسل اوسه پورې قائم دی، سیدان کنه سادات، دا د نبی علیہ السلام اولاد او تر قیامته پورې به جاري. او څومره ډېر دي، څومره برکت پکې خدای اچولی، ډېر دي که نه دي سیدات. دا آل رسول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاده ده. او د ابو جهل اولاده چېرته ستره نسب نامه، او د ابو لهب او د ولید او د عتبه د عاص ابن وائل وغیره دی، او نسب هم نشته. څوک نشي ویلی زه د هغې په اولاده کې یم، هېڅوک دا نشي ویلی. ځکه وایي ان شانیک هو الابتر. سورة الکافرون دا مکی سورت دی، تلاوت اعتبار سره یو سل نهه، نزول اعتبار سره اتلسم سورت دی. سورة الماعون نرست نازل شوی، شپږ آیاتونه دي، شپږ پکې کلمات دي، څلور او یا پکې حروف دي. ربط مخکې سره دا دی، مخکې انعام د قرآن و انا اعطیناک الکوثر. دی صورت کې براءت دی د منکرینو د قرآن نه، دعوت د صورت مقاطعه دا دعوت د الله سره د خدای دشمنانو سره مقاطعه. موضوع خلاصه د صورت بیان د مقاطعه د خدای د دشمنانو سره او بغض فی الله،
قل ورته وایا یا ایها الکافرون ای کافرانو لا بدو ز عبادت نکوم ما دا معبودانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه ولا انتم نه تاسو عابدون عبادت کوونکی ما دا معبود عبادت چې کوم چې الله دې ولا انا نیم ز عابدون عبادت کوونکې ما دا معبودانو عبادتم چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم نه تاسو عابدون عبادت کوونکی ما دا معبود عبادت چې کوم لکم دینکم ستاسو د پاره خپل طریقه دا ولی دین او زما د پاره خپل طریقه دا جهاد نمخ کیو جهاد نرسته دا نه چې د خپل طریقه عمل کې سورۃ النصر مدنی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره یو سلسم نزول اعتبار سره یو سلسم بیخی اخری سورۃ ته سورۃ توبه نرسته نازل شوه درې آیاتونه دي 14 کلمات دي نه او یا پکې حروف دي ربط مخ کی سره داده مخ کی مقاطعه د کافرانو سره دی صورت کې ثمره د مقاطعه ذکر کوي چې هغه فتح ده مدد الهی ده داود سورۃ البشارۃ للمؤمنین بالفتح والنصر موضوع خلاصه د سورۃ بیان قرب اجل النبی صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام اجل نږدې ده ځکه چې فتح راشي دین پوره شینو پیغمبر بیا انتقال کوي لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دا تجویز پیش کړو بخاری شریف روایت ده عمر رضی الله عنه مجلس کې چې سورۃ النصر دا دلالت کوي په وفات د نبی علیہ السلام باندې بسم الله الذی اعز الدین بنصره الرحمن بفتح بلاد المسلمین الرحیم علی من ادخله فی الاسلام اذا جاء نصر الله چکل راشد خدای مدد جا په معنا د یجیو سره ده دغه اذا په مضارع داخلي کی او ماضی مضارع تړي اذا او اذا کې دا فرق ده اذا ماضی با مضارع داخل سی معنا به د ماضی او اذا چې په ماضی داخل سی معنا به د مضارع اذا جاء نصر الله اچکلا د الله مدد راشي والفتح فتح ورد مکی فتح راشي ورایت الناس تبوغور خلق يدخلون چې داخلي کې باپی دین الله د الله دین کې افواجا ډلې فسبح بحمد ربک تسبیح بیان وا پسنا دربستا واستغفروا بخنا غواړه د الله نه انه یقینا د الله کان د توابا رجوع کون کې پتاي بینو توبه قبلون کې سورۃ اللهب مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره یوصل دیار لسم یولسم سورت تے تلاوت اعتبار سرا یولسم سورت او د نزول اعتبار سرا شپږم سورت تے سورۃ الفاتحه نرست نازل شوه ربط د دې سورت مخ کی سورت سرا مخ کی سورت کې بیان د نصرت د موافقو دی صورت کی بیان د خذلان د مخالف ذکر کئی دین نسوک منری پیاو دے تباہ کئی دیم ربط مخ کی صورت کے بشارت و نبی علیہ السلام طرفت ہے دی صورت کی نمونہ د بشارت خی دشمن دے تباہ شو چبو لہبو خلاصہ د صورت اللہ بستا مدد کئی او استا دشمنان بتبا کئی تمخپا کےگا داود سورت البشارت بہلاک العدو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ہلاک دی شلا سنا دا ابو لہب یعنی ذات دا ابو لہب دا خیری دی آغتا و تب و ہلاک شوے دے ما غنانو د پنک ددنا مال ددا و ما غس کسب چې درا جمع کړیو سیزلا نارن زرد چې داخل بشور تا ذات لهب چې خاوند لمبو ده و امراتو خزد د حمالت الحطب بارون کې د خشاکو فی جیدیا په غاړه کې حبل رسیدا مم مسد وسپنی ګېړه را پشا کړو د خشاکو او دلته بغاړه کې رسای بند کړي و دا غراغه په ګټه کې خو دا بس ګېډه اخوا لاړه د خشاکو او بس رسای دې کې دلته بند شو دې رمړ شو د شریف خاندان خزوا
او خشاک به پشار اورل نو الله به دی بیان ځکه د ابو لهب خو د نبی علیہ السلام ترو کنه